کومو کسان ته چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي او هغه وایي چې موږ به خپلې روپۍ څنګه چک کوو یا موږ ته د نوي رجسټریشن دپاره وینا شوي ده که نه ده. ځکه کومو کسانو ته چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو هغو به اوس دوباره چې دی خپل رجسټریشن کوي. دغه شانتې نوي کسان دي چې هغو خپل رجسټریشن کړی دی او تر اوسه پورې هغو ته هغه روپۍ چې دي دا نه دي میلاو شي. نو دا ویډیو چې دا د دغې کسانو دپاره ده چې هغې پوره وګوري، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکړي. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره وي نو تاسو راغلی مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته هم وررسي. نو کومو کسانو ته چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي هغه وایي چې موږ به خپلې روپۍ څنګه چک کوو یا موږ ته د رجسټریشن وینا شوي ده که نه ده. او کم کسان چې وایي موږ سروی کړی ده خو تر اوسه پورې چې دی موږ ته روپۍ میلاو نه شوې، نو د هغې لپاره به تاسو صبر کوئ. داسې نه کېږي چې تاسو رجسټریشن وکړو میاشت پس چې دی تاسو ته دا روپۍ میلاو شي. په دې کې ځینې داسې کسان دي چې د هغو د رجسټریشن کال شوی دی خو تر اوسه پورې هغو ته هغه روپۍ چې دي دا نه دي میلاو شي. ځینې کسانو ته په 11مه میاشت باندې، ځینو ته په 8مه میاشت باندې، دغه شانتې په 5مه 6مه میاشت باندې چې دی ځینې کسانو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاو شوي دي. بل لا تاسو خپلې روپۍ چې دي دا چک کوئ. کوم ځای کې چې روپۍ میلاویږي هلته کې خپل شناختي کارډ ولرئ. کم کس چې رجسټریشن کړی او خپل شناختي کارډ هلته ورکړی نو هغې کس له دا پکار دی چې خپل شناختي کارډ ولري او خپلې روپۍ چې دي دا چک کوي. نو کله چې ستاسو روپۍ راغلي نو تاسو له به هغه روپۍ چې دي دا به درکړي. خو میسج چې دی د هغو له طرفه کمتر کسانو ته راځي چې تاسو د دې لپاره اهل یې. که میسج نه راغلی نو هم خپل شناختي کارډ چې دی دا وړئ او هلته کې تاسو خپلې روپۍ چې دی دا چک کولی شئ. خو ځینې کسان دي هغو ته اوس دوباره د سروي دپاره چې دا وینا شوي ده، خو ځینې کسانو ته دا پته نه لګي چې موږ به خپل رجسټریشن چې دی دا به کوو که به نه کوو. او ځینې کسان وایي چې موږ به خپلې روپۍ چې دي دا به څنګه چک کوو. نو کم کسان چې وایي موږ به خپلې روپۍ چې دي دا به څنګه چک کوو، د هغې دپاره به تاسو ګوګل ته ځئ او هلته کې به 8171 چې دی دا به سرچ کوئ، لکه 8171 چې دی دا به سرچ کوئ. نو هلته کې به راته اولنی ویب سایټ چې دی هغه به راشي، په هغې کې به هم 8171 چې دی دا به یې لیکلی. نو دغه 8171 چې دی دا به کولاو کوئ دغه ویب سایټ. چې څنګه یې کولاو کړو هلته کې به تاسو د خپل شناختي کارډ نمبر چې دی دا به ورکوئ او هلته کې به یو کوډ تاسو ته شو کېږي. هغه کوډ چې دی هغه به په خانه کې ورکوئ. که طریقه بیا هم نه درځي نو د دې په باره کې زموږ په یوټیوب چینل کې هم ویډیو شته او په فیسبوک پیج کې چې دی هلته هم ویډیو شته. هغه ویډیو چې دا تاسو کتی شئ. نو هلته کې به تاسو ته وښایي چې ستاسو دومره روپۍ چې دی هغه پرتې او تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راغستی شئ. دې سیټ ته به تاسو ته سکرین شاټ ښکارېږي. دا د 8500 روپو هغه هغه چې دی کم قسط چې و نو د هغې هغه نوټیفیکیشن چې دی دغه شانتې به تاسو ته شو کېږي. دغه ځای کې دلته لاندې هم لیکلي دي، لاندې لیکلي دي دته وایي چې ته خپل رجسټریشن چې دی دا دوباره وکړه. نو دغه شانتې که تاسو ته لاندې سرې لیکلي راغلي او تاسو ته ویلي چې تاسو خپل رجسټریشن وکړئ نو تاسو به خپل رجسټریشن چې دی دا به لازم کوئ. که تاسو ونه کړل دا روپۍ خو به تاسو ته میلاو شي، خو را روان کم نوی قسط چې دی نو هغه به بیا تاسو ته چې دی دا ونه میلاویږي. لکه د جون د میاشتې نه وروسته چې دی دا روپۍ به بندېږي. چې کومو کسانو ته د رجسټریشن په باره کې وینا شوی او هغو خپل رجسټریشن نه یې کړی نو دې ته به د جون نه وروسته چې دی دغه روپۍ به نه میلاویږي. دغه شانتې د ماشومانو کوم وظیفه چې ده هغه به د دې 29 تاریخ نه وروسته چې دی تاسو ته به هم دغه د ماشومانو روپۍ چې دي په را روان قسط کې نه میلاویږي. نو خپل ماشومان هم به دې کې رجسټر کوئ او خپل ځان چې دی دا به کوم دوباره رجسټر کوئ. د ماشومانو خو پارمبي دی هغه به اپډیټ کوئ، په هغې باندې هم جدا یو تفصیلي ویډیو چې ده هغه موږ جوړه کړې ده هغه هم تاسو کتی شئ.